حسب بیان محققین صیغه‌های امر مجهول بالام را و هم صیغه نهی را متفرق کردن پسندیده نیست. حسب معنا په موافق د بیان د محققینو باندې صيغه د امر مجهول بالام ټیک ده لرا او هم صيغه د نهي لرا متفرق کردن جدا کول پسندیده نیست کنه دي مثل لبحث لم ابحاث انهار هم باید داش په مثل د بحث په مثل د گردان د لم باندې ابحاث د دې چې د ام قیاس کول پکار دي باید داش لرل پکار دي. البته تفریق گردان امر معروف ضرور است پېښې خو خامخا تفریق جدا کول گردان امر معروف ضروری دي د دې گردان جدا کیږي ځکه چې امر حاضر اذان به لام اید مطلب زیرا چې دا چیف معرض دلیل کړي زیرا چې نه ځکه چې امر حاضر اذان دینه به لام اید بغیر د لام ناراضي لکه امر حاضر کې خلام ناراضي کړه یو امر حاضر به لام نه یو امر حاضر با لام دی وقسم ثالث فعل است او قسم دریم چې دغه فعل نو په صيغه امر علی هدن نوشته خواهد شد نو په صيغه د امر با علی هدن جدا نوشته خواهد شد جدا لیکل کیږي نوشته خواهد شد لیکل کیږي جدا امر با لام همون جا معرض نگارش خواهد آمد. امر با لام یعنی امر با لام چې امر غایب او امر مجهول وغیرہ همون جا هم دې ځکه بمعرض زید دغه کې نگار خواهد آمده شو نگار خواهد پېښ نقش براشي نقش به دی راشي نشین ضمیر دی للمناسبه پېښ صيغه نهي ان جانشته می شود صيغه د نهي دلته لیکل کیږي نو هو بحث نهي معروف لا يفعل لا يفعلا لا يفعلوه لا تفعل لا تفعلا لا يفعلنا لا تفعل لا تفعل لا تفعلا لا افعل لا نفعل ټیک دا خو خپل ګردان ذکر کړی نو چې پورا ګردان کې نو هو لا يفعل لا يفعلا نهي مجهول ګور لا يفعل لا يفعلاه الى اخره پوری در فعل مضارع مجزوم بلم و دیگر جوازم اگر لام کلمه حرف علت باشد بیفتد در فعل مضارع مجزوم په فعل مضارع مجزوم کې په لم سره و دیگر جوازم په نور جوازم سره اگر لام کلمه حرف علت باشد کلام کلمه حرف علت وا نو بیفتد دا لام کلمه غرزیږي بیا کا و راغلی وخت کې راغلی وا الف راغلی شنو ګور لم يدعو اصل کې يدعو و پکې و تی غرزاو او لم يرمي اصل کې يرميو لم يخشى اصل کې يخشاو دغه څنګه لما يدعو يدعو ليدعو لا يدعو نفس الجوازم دي كندي ان جازمه لما جازمه ان جازمه وهكذا متقرنګ وهكذا برای تاکید في المضارع لام تاکید وغيره ټیک په دې فرق شو وس مضارع چې ده کنه ولا کلام تاکید مرادی کا سرازي لك يفعلوا ده کنه نو لا يفعلوا لا يفعلوا لام تاکید مفتوحي کا لا يفعلوا او لفظ کې عمل لکې يفعلوا من کار کوي لا يفعلوا خامخا کار کوي فکر دې او به خیره کې نو تاکید ثقيله مرادي یا نو تاکید خفيفه لکه ګور لا يفعلن لا يفعلن يا لا يفعلن خامخا ثم راكي خامخا ګور لکه يبلو دې کنه يبلون لا ابلون هنا يبلون کا لا ولا نبلونك ممكن تابع امتحانكم نبلونك نبلونكم ولا نبلونكم بشيء من دقيق ولا نبلون لام تاكيديه مفتوح هنا او نبلون ده متكلم من غير صيغه او مؤكد بانه تاكيد ثقيله اكم ضمير مفعول به ثم انا مكتوب ولا نبلونكم خامخا ضرور بالضرور فمن امتحانكم بتابع تاسو سيده نو بیا وګوره په عام حساب سره د مضارع سره صيغه دي کړه او پنځه صيغه دي کې مفرد دي لکه واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب واحد مذکر مخاطب واحد متکلم بل غیر نو دې صيغو کې چې کله اخیره کې نو تاکید ثقيله راشي نور الدين مخکې به ما قبل شي مفتوح کیږي څه کیږي لکه يفعلوا يضربوا دې کنه
نو چې کله اوس دغه کې راشي دا په پېښوي دغه د لکه ګوره یضربن تضربن أزربن شو كده يشربن تشربن أشربن نشربن دي خبره ده فدي بنزل صيغه كيسكي ما قول تحكيه ها نقرا وسدا قال يقولك مش بالك ها يقولك قال لك ما زيدا يقول ديك انا قرا نسبه كنت تاكيد استقرار له يقولن شيء هنا يقولن لا يقولن تقولن أقولن مفرسغي نقول معناته يقولن تسغى شو غايب مؤكد بانو تاكيدي ثقيله زين خبر رازي صار كده خبرت انا زين ګوره يرمي دې کنه نو يرمي کې شکر ته نو تاکي ثقيله راوړي يرمين ارمين نرمين هنا كده خبرنا يخشى دې کنه ها يخشين تخشين ها كده خبره دي کنه المطلب دا کنه چې هر قانون تاکید نه مخکې ته مفتوح وي دا ګره مفرد صيغه دي ښه سره دي فکر دي بیا کو یقولن مذکر غائب شو او کو اقولن وهم تکلم شو او کو نقولن سیده او بیا دا دغه چې دی خدای نور صيغه چې دی ګوره باقي نه صيغه پاتې شوي څه پاتې شوي نه پاتې شو کنه دې کې دا وصيغه چې دی کنه دا وصيغه کوم چې نن اعرابي راځي د دینه د څه شکل نو تاکید ثقيله یوځي شي نون اعرابي ته غرزي نون اعرابي ته لکه ګوره تصور تسنیدي کنه یقولان لکه یضربان تضربان نه یضربون تضربون او تضربین فکر دې کنه وګور دې کو ستنو تاکي څخه راوړو هو یضربان نه ها نو عربي لاړه ښه دا کنه نه به یضربون دې کنه دې باندې عربي حذف شي زم شي یضربون او تضربون هو پکې ده کنه به دې کې التقاء ساکن راځي دا وته حذف کی ښه یضربون کده ونه دا بس شي دا بس څنګه ګوره یضربون څه شي یضربون نه نو یضربون کوم څه شو یضربون او تضربون دا جمع مذکر غائب غائب في مؤكد بمعنى تاكيد استقباله او تضربون جمع مذكر مخاطبين في المضارع مؤكد بمعنى فكر دې کنه وګوره دا څه دې نورک برابر کا يقول ګوره يقولون وکنه څه يقولون یو حذف قسم شي نه يقولون نه کنه ولا يقولون دې کنه يقولون لا من زمانك بتحفظ حذف زمانك انا هو دي حذف هو يقولون لا من زمانك فتحوا يقولون هو تلاقي حذف نقول انت تقول يقولن صيغه واحد مذكر غائب فلين خلاص واحد مذكر غائب صيغه فكر يا كلام هذا يقولن ده مذكر غائب نقول سورتان شي وشان كده كي سورتان يوشان فكر دې کنه څه دي خطا نه کیکا خدای یقولن چې په خپل سره پاتې دي سره لکه کې لا نه شوي ښا صرف حرکت لام ته ورغی فکر دې کنه او یقولن اكيد دال شوي شوي کنه څه نه پي دې کې تاسو ته دغه د په اشکال ښا ګوره دغه مصحافظ نه كان مساعد غدا إذا كان شرب ذلك أنا أعوذ بالله من الشيطان ولئن سألتهم من خلق السماوات ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن ندي يوزك ليقولن رزي تخبر يوزك رازي ليقولن رازي بلدك رازي ليقولن الله ليقولن دي ورګه دغه دغه فرق شو کنه چې یقولن ګوره دا واحد مذکر غائب مؤکد بنو ثقيله صيغه شو او چې لا مسرع لګول یقولن دا لا پېښ واحد مذکر غائب مؤکد بنو تاکید ثقيله او مؤکد بنو تاکید بنو تاکید ثقيله او چې یقولن شي نو به څه کې یقولون نو و پکې کنه او حذف شما قبل مضمون پاتې شو لا یقولن
دا جمع مذکر غائب صيغه شوکا لك سورة النساء شريف کې راځي کنه آیت نمبر 73 کې چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولئن اصابکم فضل من الله او که چرته ورسی تاسو ته نو کوم جمع د مفرد دی فضل من الله فضل الله بجنبه نو لا تشوي نو ليقولن بيشوي كأن لم تكن بينك وبينهم مودة يا ريتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما نقول ليقولن التراغي ليقولن نو دا کومه صيغه شو واحد لا مفرد شو ليقولن بيشوي بيقورا ولئن سألتهم بلد كرازي كان سورة هود كي سورة هود شريف كرازي كان شي وديقا ولئن سألتهم سورة توبة كرازي آيات نمبر دي 65 ولئن سألتهم او چرته ولئن سألت او چرته ته پوښتنه کې هم دینا نو ګوره دی وڅوي لا یقولن نو ګوره کومه صيغه شو الته هم ضمیر جمع وکړه پېښوي دا الته هغه ته بر سره لا یقولن نو خامخا دی به وي جمع ذکر غایب صيغه شو به سورة هود شریف کی راضی آیت نمبر 7 دی ګوره وهو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام وكان عرشه على الماء بيستلان شكنا ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا نقول ته بيسرغ ليقولن راغي دا ګور ذکر راغی کنه چې ليقول دا واحد مذکر غیب صيغه شو موقت ذکر چې فاعل الذين كفروا دي الذين موصول كفروا صله دا اسم ظاهر راغی ها بیا قیدر چې دغه دا اذا وحد الفعل اذا اسن الفعل لظاهر وحد الفعل ابدا فکر دې کنه لکه هدو نحو کې راغلي دي اذا اسن الفعل الى الظاهر وحد الفعل ابدا چې کله نسبت الفعل شي اسم ظاهر ته نو فعل همیشه لپاره واحد وي دغه سي سوره هود شریف کې راځي آیت نمبر 8 کې الته ګوره سي راځي چې ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده ليقولن به راغی جمع ذکر غیر دغه سم مطلب سوره هود آیت نمبر 10 کی سوره الانبیاء آیت نمبر 46 کی پېښوي چې ولئن مستهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين او سوره عنکبوت شریف کې دغه راځي آیت پېښوي آیت نمبر 10 چې ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم جمع ذکر غیب وسوه به سوره عنکبوت آیت نمبر 61 دې کې راځي چې ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله هنا ولئن سألتهم او چرته ته پوښتنه کې دینا نو هم جواب شو کنه دا ته پوښتنه کې چې من خلق السماوات والارض چا پیدا کړ اسمانونه او زمکه وسخر الشمس والقمر او مسخر یک لنور او سپوږمۍ دا ته پوښتنه کې نو ليقولن الله ليقولن دی بخامخوي چې الله پاک مسخر کړي پیدا کړی چې مذکر غیب څه دغه سورته عنکبوت آیت نمبر 63 کې به راځي کنه چې ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله كده به راځي روسته په آیت نمبر سورته روم آیت نمبر 58 کې چې ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا هنا فکر دی او به سورة لقمان شریف کی راځي آیت نمبر 25 کې چې ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله انت به جمع مذکر غیر صيغه سیدا دغه سي آیت سورة الزخرف آیت نمبر 9 کې پېښوي چې ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم
پېښې سنور سره والا سورۃ زخرف آیت نمبر 87 کې دغه راځي نو بهر کې دسي اعتراض باندې چا باندې وکړو یا ته چا باندې اعتراض وکړي چې دا خو څنګه چللې یو قران عظیم شان دی یو ذکر راځي له یقولن بل ذکر راځي له یقولن نو ته خو غټ خري نه پیږي غټ خري حماري